منزل کوا درېما د الله عبادت پکار دی ولقد مکناکم الله در مقدر کړی دا او عبادت د دې اخلاق اشیاء کړی دي ولکم مجنه فی معاشا د دې په وجه من تاسو عبادت کوئ او رسو په دې قصې د حضرت نوح او د نور پیغمبرانو یاداش کوي دا په دې دنیا باندې دا د وینا مطابق شو یوم السلام د الف لام میم مبارک او د صاد مبارک او د دې مبارک ما بار خبره کړې ده سیق الكلام فی مثله وبيان ما فيه وتیاد دي قران د دې قسم حروفنا مرکب دي تاسو مقابله شکولي الف لام میم هذا الكتاب مؤلف من جنس هذه الحروف عربي ده سره هغه طاقتنا ان معلومی کې ده الله دې ده الله نه رسول کړو یا پیغمبر خدا امي دي مور چې پیدا شم دغه شروع شوی دي سکول او مدرسې ته تلل دي د حروف نونو څنګه سي دا مې اجازه شو نور نکات پکې بلا نکات تي د سورۃ النون دي د الله نون دي الله په قسم خوري زائد حروف دي مخکې کلام ختم شو نو کلام شروع کیږي دا ټول به کوه او خصوصا دلته بیزایون نقل کړي دلته روح المانی نقل کړي چې الف دا حمزه ده کنه موږ الف وایو نون بدل لې نور حمزه نو د دې الف دا ادا کیږي د حلق د ایخنا حروف حلق دوی نو شروع د مخارج نه شروع شي پکای د انسان ځان شروع کیږي د قران شروع شي لام د خلی په دې منځ کې ادا کیږي د انسان منځنه ژوند د قران سره تعلق مين په دې شونډه ادا کیږي اخري مخرج دی نو دا انسان اخري ژوند هم د قران سره وی الف لام او صاد معنی په دې قران کې په دې صورت کې قصې دا پکې ویل شي یو طریقه پکې دا شول چې زه تفصیل کوم ما د کوم شرح القصص دای پکې نقل کړی نور احتمالات بلادي الف لام میم صاد کتاب هذا کتاب انزل الیک تاتلګل شوی کدا قران د صورت نمشي نه هاذا دا صورت چې په تعویل کتاب باندې جز کتاب ته کتاب وي دا کتاب دی انزل الیک اکه ټول قران چې ټول قران منزل نه دی خو یقیني منزل کیږي نو کوم شي یقیني نه راته موي دا دی شوی دی آینده کې برازي حضور کې منزل کیدون کې نه یقیني دا هم پکې وایي لګل شي د په داتان د الله نه انزل القرآن الیک فلا يكون في صدرك الذي پسینستا کې حرج شک چې دا الله کتاب دی او کنه ابن عباس وغیرہ حرج اصل کې تنګای ته وایي خو تنګي او دا شک لازم ملزوم دي سړي سینه کې تنګي پیدا شي او شک پیدا شي نو دام ویل شي نو تکذیب وغیرہ وایي هغه ته اوریم او کشاف ولوی دا کنایه ده چې پروا مصحف د خلکو دشمنان چې سکای نو کایبا کنایه عدم الوالات بالاعضاء وايم ما كان او حرج معنی معمولی غونډه تنوین د پاره تقریر لتنذر به چې وایره په دې کتاب باندې وذکر اته په محل تنذر وتذكر ذکر او نصيحت تکړه نصيحت د پاره د ایماندارو په تخریج اتبعوا ما انزل اليكم ورپسې شي تابع شي د هغه کتاب لګل شي تاسو کوئی قران ته مراد دي سو کوئی قران سنت دواله دي ولا تتبعوا من دونه متابع سوا د منظن اولیاء د مددګارانو سره شیطانان قاعده سوچوي لکیوه ليذلوا الحق ويحملوكم على البدع د حق بموای خواهشات بمایل کی قليلا ما تذكرون لك نصيحت قبل ولتاسو تخویب اخر دنیوی وکم من قریة اهلکناها دیر کلی دی من حلاک کردی کلی ذکر دا کلو مراتین ما پیل کلو مجازات قوی کلی من حلاک کردی او من پتی زیادی وکم قریتا او دی من تسوی و احدار سیب و خطیبین مخیم ظلماویلو زیادی شیر تاکید سفار رسی دیر خلق دی دا دین نوختی من حلاک کردی فجاءها باسودا نو اهلکناها کی مجازن وایا من حلاک کردی اراده د هلاکولو کړو چې هلاکم کړو بیا په جهه باسونه عذاب بتنګ راشي نو ارادنا اهلاکها
راغ لغیتا بأسنا عذاب زمونگا بیاتن فی بیاتن د شپې په آرام کې په آرام تلاس دي خوشاله دي وقت البیات او هم قائلون یا دین د غرمې قیلوله کوي آرام کوي بیا مطلب دا دی یا خو د غرمې یعنی په آرام ناس دي او خبر نه دي لکه امریکای باندې چې مصیبت راغی دغه شانت راشي دغه څه کېږي بیا علماء کی چې او خد احد الامرين لپاره شو او هم قائلون په عتب دي جمله اسمیه شورا او حالیه شورا نو دې چاته کین واو د پکار دې رسو ذکر کړل دي په پییا مثبت کې نه وایي را او چې کوم دین اگر د احد الامرين په عتب پاره دي او دې په اصل کې حرف عاقب دي نو دا تکرار خلو دا پکې بلغ نو خبري او قائل د قیلولې نشو دي ها قال يقول قولا ويل قال يقيل قيلا قيلة د آرام د غروي دې ته قیلوله وي قال يقيل بلته نقل کړم دی باب قال يقيل فهو قائل ويقال قيلا وقائلة وقالا پوش لطیفه درته اس خبر په دې اتیانو کې جوړو ته وي باندې غوندې کله د صفات تیواری میراث قابل سره وو الله دې وخی نو هغه د زموږ یو دوستو حکیم صاحب بوت موږ غته پتی پوری فاضل مو حکیم زموږ دوست کو نو دا مولا سے وای دا مولوی سے وای چې من قال قال الله فقد كفر سوچ ویناو کی چې قال الله کافر شو ها موږ له نو قال الله اوس موږ د وای دوستان ناس دي واغی توجه نشته دغه ته نو نه خوای کنه قال خیلتن قد كفر الله آرام کې د غرمې ستړی شوی زه کوم خود دینو الله غره مونږ دی لا تاسو دولان نو سره هو په شو مار تقدیرو لطیفه مې دویله نو قال يقول قولا نمشتدي وقال يقول قال يقيل با يبيهم دي قيلوة دا غرمي آرام فما كان دعواهم نو چغداري دعوا ماني ادعاء ودعاء واستغاثهم واخر چغد دي پریاد دي او خلافت عبدالمگا الا قالوا هس شيء مگر داوي انا كنا ظالمين فخپل غلطي باندې اقراركم منغا ظلم كون کی كما كانوا شهادة البطلان هي تحسر مداولي وندامة وطمعا شي په دې په تخلاصو لکه موږ ظلم کړی تاسو دنیا کې څه ما غلطي شوې ما ته دا نه خلاص په دغه کې موږ څه ونه او زمانه غلطي شوې ده نو الله معاف کی دا غلطه خبره ده وهي هات ولا تعين النجات دا هو کلاسیک دی فالذين ارسلهم خامخ من تفوس کو د هغه خلقنا د هغه عمومنا شریعت پیغمبران لیکلي شي دا پکې عدالت دی کنه مدعی باندې دعوت شوی دا په قوم باندې تاسو دعوت شوی او تاسو نه منل مونږ ته نشي خامخ در هغه قوم متفوس کو او بیا ولسالنا المرسلين چې دعوت یې موږ دعوت رسول دي هغه هم متفوس کو نو پیغمبرانو هم تفوس کې دي شي دا تاسو دعوت رسول دي تاسو دعوت رسول دي او دا تاسو وې دلته بیا جواب او سوال کوي چې الله ځان پوه کوي د کوم تاسو مدعي مدلل قاضي او جج دا ځان پوه کو کنه التنا مطلب نه التزورنا مقصد ده نزل توي مراد من السؤال تبيخ الكفرة وتقريعهم دي اعتراض تبوش وي انسان نه پوه کوي بیا اعتراض کوي چې الله فرمایي یوم لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان دي الله تفوس د انسان نه کوي لا يسأل عن ذنبه او دلته تفوس کوي نو منفي او شی شو مثبت بل شي شو د ځان د په کول لپاره نشته او شته د پاره زور بیا را بل بحث ته چې الله تاسو کې دي ذاته کوي بیا لا يكلمه الله خبر د غصي خو بکړي خدا رحمت نه کوي او یا بالواسطه در بل سوال او جواب شو سفيان الثوري للذين مسلمين هل بلغكم رسله قال مسلم هذا ماذا ردوا عليكم جواب السوء بل روايات تبوس وكي سألوا يسأل العبد يوم القيامة عن 40 إسال رب يقول ربك ألم اجعل لك جسدا ففيما أبليته والسيد ذكر ألم اجعل لك علما ففيما عملت بما علمت ألم اجعل لك مالا ففيما انفقته في فات في مسدي ألم اجعل لك عمرا ففيما أبليته فسكت عمر طعنك فلنقصن عليهم بعلم خامخا بیان بکو دی سره د پوهې په دې پوښي زمون پوهه ده د سینې چې خبر نو رسول بماینا وکي لا علمنا انك انت بعلم عالمين بظواهرهم
وبواطنهم وما كنا غائبين نو غیر حاضر نو والوزن يومئذ طول پدغه ورځ باندې الحق ثابت دی والوزن الحق سو کوئی دا وزن متلاش والحق دی صفت وزن صاحب حقا پدغه ورځ ثابت دی امام بخاری رحمه الله چې کله کتاب شروع کړي نو به ختمینو لاولنا وحی شروع شي بیا کتاب الایمان شروع شي بیا کتاب العلم شي نو چې علم خلاص شي نو کتاب الطهاره شروع شي بیا احکام نو چې احکام دا فقه وته مونږ وایو کنه دا غینه وزګار شي نو بیا پسې زی اخر کې سر کې بیا پکې مناقب پیش کړي غوړواله پلان کې او پلان کې پیغمبرانو نیکان صالحات بیا شروع کړي نو مغازی شروع پیغمبر خدا سمره دا کنه بیا کتاب التفسیر شروع دا غینه چې بیا آداب پکې راشي خوري بسنګ سکي بسنګ اون دی بسنګ فدی بحث شروع شي چې د دین او ځای کې بیا پکې احکام شرعیه څنګه مستنبط کی علم اصول لرشي دا غینه چې خلاص شي بیا پکې کتاب ورته علی الجهمیه د توحید مسئله نو چې کتاب راځي نو ورځي نو کتاب لاشي نو اوذن شته کنه تمام محشرک سرداسي وای شي چې وداشته معتزله نه مې او مجاهد کاکا هم دا خبر کاګه لوی عالم دی هغه وزن په معنا عدل او انصاف عام علماء خدا اوس اعتراضات راځي ابن کثیر کی اختصارا پر علماء کې تفصیلا هغه اعتراض راوړي کوا مونږ به ټول کو مونږ به ټول کو کوم دې مونږ ټول روزه به ټول حج به ټول زکات به ټول غلا به ټول دا که څنګه به ټول دا اعتراض ده چې ټول نشته یو اعتراض ده دویم دا چې الله ته علم دې بیا او حاجت ده او بیا وایا چې کم خلک د الله تکذیب کوي نو بیا دا ټول نه مانی دا لري اعتراضات دي نو زموږ په کتابونو کې دا سرازي خاص کر شرقائد یو صلی الله سم صفحه هر کتاب کې د عقاید کې راځي تفاسیر کې راځي چې لفظ په کمزه کې راغی نو حقيقي معنا پته اخلي ظاهر معنا پته اخلي ظاهر ده والنصوص تحمل على ظواهرها سوچ امکان وی باقوري خو ټوک نه حقیقت وځي مګر څه بدل شي اوس کته اعتراضات کې چې عمل نو دې جواب دی عبد الله ابن عباس وی عمل نبا جوهر جوړ شي یو تعارض وی یو تجوهر وی اصطلاحات ذکر وینا یو نه خیر دا موږ چې څه کوم دي تعارض وی چې په بل سپورین خدي ځان یې شتواله نه سپینواله تورواله جرواله دمواله چتواله خوواله ټول تعارض ودی په ورنشته دا اعراض به جواهر شي اجسام شي او د الله قدرت شي چې د دې نشته کولای شي نظام کولای شي یو جواب نشي دویم جواب دا دی چې صحائف الاعمال بطل صحیح پیری په کوم چې لیک شي نه ته صحائف الاعمال دریم جواب دا دی عامل بطل عمل کون کې د عمل او د بد عمل ذلتا وقت لپی کې پیری به د یوم القیامت د پیدای یو پاند سیاتی کوي ابن کثیر په لګي کوي خدا دریوان جوابونه التم دي ارزه کې درته وکړي جنوب کما قال قاضي صحائف الاعمال التي توزن ميزان له لسان وكفتان ينظر اليه ينظر الخلائق خلق وتقول اظهارا للمعادله وقطا للمعذره هغه سوال دې د پاره د الله عدل او انصاف واضح شي ګور هر څه خپل عمل مطابق بدل ورکړي او بزرنا باندې او سوالات جوابات ختم شي ګور ما درځه ته وشو ما درځه ته وشو چې ته ورته وګوري او دا بل ورته وګوري او دا بل ورته وګوري عدل انصاف هم قائم شي باندې به هم ختم شي ويؤيد ذلك ما أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه والبيقي وغيرهم عن عبد الله بن عمرو العاص قال قال وسلم يصاحب رجل من أمتي على رؤوس الخلائق شغل شيء وسيطة فيوصل لهم 99 سجلا كل سجل منهم بعد المد البصري يو كم لسأت يا كتابون بخارش أفاكي ناكار أعمال فيقول
انتون کې هغه شین د دې انکار کې دا شی دي کني شي ازلمت كتبت الحافظ زمان حافظان كاتبان زیاته کړي فيقول لا يا رب فيقول سبحانك افلك سبحاني لري او حسنه يحاور سيدي لا يا رب والله وي بلا ان لك عندنا حسنه طيب حسنه ما ترشتي وانه لا ظلم عليك اليوم زياته دي فتخرج له فتخرج بطاقه وركشن كغدرش فليك اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله يا رب دا بطاقه د دومره سجلات ورسکه ول شي وي پتا زیاته نه کوي سجلات یو تل تواچوا بطاقه بل تواچوا فتواش سجلات اخر داونه بقطه ضرب ورته شي او سجلات په خبره ورکی انتو شاد توحید بالله ودابه كده دي ومن المستحيل ان يطال عبد الواحد بكفر وبيون دا مش دا الشرف فردي دا توحيد وقواعد دا ونور خبري دوم جواب داخلا شو وقيل تزل الاشخاص واحتجوا له بما اخرج الشيخان من حديث ابي هريره انه ليط العظيم السمي يوم القيامه يصور صلاه وراء قيامتك لازم عند الله جناح بعوزه الله سره به دماشي د څنګه مطاقت او غدر دانی زور نوي پرې پوښي ولا ادري على هذا ما يقول لك بدل خدي بلک بصاي اذا رموزنا في احدهما نبل سره بلا ولو کسل بکو وي په دې خبر دي اسوق الاعمال ظاهره په دې نشأت کې دا اعراض دي قیامت کې به جواهر شي دا خدي غخري دا بد غبد دي دام دي وهذا ابن عباس وسو غير واحد وقال ان عليه اعتقاد ذاتي وبيا وصداوي ويجاء بعمل الرجل ويذو بكفة في ميزانه يوم القيامة فيخف ويجاء بشيء مثل رمامي ويذو بكفة ميزانه فيرجعه ويقال لا تري ماذا فيقال لا بإذا فرض الليل الذي كنت تعلم الناس خلقه بخذه وقيل دري خبر موكري وقيل وزن عبادة من القضاء السبيل الله برابر في شريك فخبره پوښوي نو چې برابر فیصله کېدای او استعمال لفظ او حذف هر شاید لغوي ولوفر بطريق الكنايه مجاهد اعمش ضحاك معتزله زم دی وطن کې د امیان مولیانو قصه تکوم امیان نه پیژنې په حدیث کې راغلي دي موضوع ده صحیح خبره دی کافر دی حدیث نه دی تاسو په دې مدرج او استخاصه او د فروع د اصول څخه فرق نشي کولای حدیث فکر راغلی اوس دا پروري یو مولا سیبو خبر راغلی اوس مهم نشه مثلا مولا د ګیره سم مثلا ما دا پروري حدیث فکر راغلی نو ځالونه به تاسو وکی عقاید او فروع کی پیژنې دا اعمال د تعلق سره څه او فاقد ما بار چې اخبار حاد مفید ده یقین ندی مفید د عقلی من دام پکې وایي تاسو مجاهد ته یا زحاق ته عمش ته یا معتزله ته سویل شي بیان واخر کی بیا راضی دلتهم بطل باری من فالاولا كما قال الزجاج اتباع ما جاء بالحديث حديث منا ولا مقتضى للعدول ستقاضى فالاولا غره پیګنه فالفاظ پیګنه کنه غره دا نو که چا ونه ویلې نو دا سنیان مخبر بار شو کافر نشو نو دا نو تفصيلات پکې بیا روان دي او اسمتا وګ دا خبري هر ځای کې بیان وي نو چې یو ځل دې څه بیا راځي منډه وحیر بیا ورنه یو ځل خو دې ځکه کړو ته به ځکه نه نو دا خبر به ځشي بس خبر والوزن يوم الحق فمن ثقلت موازينه د چا چې ټول اعمال موزونه یا تل درې شي کوم موازین د جمع د میزان شي تل درې شي نو تل خو یو ده نو دا تل خو ګڼي و دا احتمال چې تلی غاڼي وي د زید د فارا د عمر د فارا د بکر د فارا دام يحتملو اگر چې اکثریت دایت تلی و او یا غاڼي وي په اعتبار د چا اعتباري د عقیدی په لحاظ سره وایي یو تل مولدم د عمل په لحاظ سره بل تل نوم د زید په لحاظ سره یو تل شو د عمر په لحاظ سره بل شو ان المشروع الصحيح ميزان مطلقا واحد بیا پکې به اعتبار تعبد الاوزان او الموزونات بیا زم خپل منطق بیا ثابت زم پر کتابونو کې وای په منطق کې چې احتمالات راشي نو خبر اورانش احتمالات اعتبارات اګوره ټول منطق په اعتبارات او آباد نو مې دا اوس قران دی اعتبارات باندې کنه وای نه مې دا بس کې اسی ګپ ته پاره مته وي په هر ځای کې اعتبارات دا دی ولستو
بیا مې زموږ یو ځل خبره کړې و د پیغمبر خدا په کور کې وخه پخې او پیغمبر خدا څنګه له مخامخ شو یو وخه پخې او ګل راکول نو وخه ولنه راکړو هغه دا خو د بریری خیرات ته کنه وی لها صدقتن ولنا هدیتن داغی خیرات شو ازمون دا پردو بس وکنو بل روایت راځي ام عطیه کور کې سشته نه اقا چیلی وخشته چې تا ام عطیه طریقه ده اذا زقد بلغت محلات پر زين رسید کیا وش بلوی مسئله پکې کيو غریب سره په خیرات کو زکات نه زکات نه یې استعمال داري وغير تحفه لیکن غلیګه غریب تحفه وغته شي خو حاکم کولای شي او خبرم بدل شو شي بدل شو بار تقدیر دا په نور خبرې به توکړي فاولائک دا کسان فمن مفرد دی په اعتبار معنا جماعت ته فمن ثقلت هم المفلحون کامیاب بالنجات والصواب ومن خفت موازين فاولئك الذين خسروا دي تباکر خپل ځان فطرت اسلامی خراب کړل بما كانوا بآياتنا تم فوجاري چې آیاتونو پورې مسلو کو تدې کې سبح سندي ظاهر معلومیږي چې کافر وطن بم کېږي شي مسلمون دي بعض وینه کافر دلته کده مسلمانان یو بل قائد فکر راغی چې حسنات او سیئات برابر شي هغه بس څنګه کوي نفسریت علماء وی چې هغه اصلي اب اعراف دي اقوال پکې مختلف دي دولس اقوال پکې یا جالس اقوال پکې نقل دي قرطبي دولس دي او چا پکې جالس کړی دي لکه څنګه چې روحنمانی وي خو بار تقدیر زیات قول داده له حذیفه رضی الله عنه سلف خلف چې د چا اعمال حسنه او سیئه برابر وي دی خو دی خوانوي نو هغه پکې ده ولقد مكنناكم في الارض خامخا قابو در کړی دمغه تمکن او قرار در کړی متفق ارض پس مګه ترغیب دی په قبول دعوت ته پیغمبر کې و معنی د پیغمبر خبرې او داول بتذکیر النعم اسر ترغیب لاول ترغیب شو رسول وجعلنا لكم فيها معاش ګرځولي مستوى پر په دې ځمکه کې سامان د عاش معاش ما تعيشون به وتحيون من المطاعم والمشارب ونحوها سپټ پټ خبرې پکې نورم کوي چې ګوره خوراک اوس کل بپرې دې نه تاسو د پاره به د شيخه وجعلنا لكم استاذون ذات تفاري معاش او لتشكروا قليلا ما تشكرون لك شور کې دا د دې نعمتونو نو قرار درکې شو پکړه ولقد خلقناكم ثم صورناكم دا بیا د عبادت ما پیدا کړی ما د شکل درکړې دي ثم چار کله الله خالق شو بیا مصور شو د پکار د عبادت مسلم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ادم سره بحث کینهم نو کوم څنګه یو ولقد خلقناه ثم صورناه نو ټول نکوه آباره داغه پیداش گویا که زمون پیداش داغه تصویر زمون پیداش نو مجاز شو په دې ایقاع کې کوم ته چوایو تاسو پیدا کړی مجاز تاسو سبب هم پیدا کړی تاسو مادم پیدا کړی دا په دې پوښ او ثم قلنا للملائکه جاوی فرشتو ته سجده وکړي آدم نو مخکې مونږ ته سجدي لغوي معنا مقصدوا تذلل ما تتمن سرکته کوي عاجز یو ستړي مشي خبره یا سجده کوي دا پکې د قبله کوي دامه یا سجده کوي د وجه د دنه د په وجه تاسو بلا معلومات سبب شو یا سبب دی یا قبله او یا تحیه او ستړي مشي او سجده عبادت مخکې ما وضاحت کړو چې د چا په ذهن کې دا شریش پلان کې سره ماته د اسباب ربالا تر خیر او شر رسول شي په سجده کول سوي دې ته کفر وي دا سجده عبادت او زه تعظیم د تصور پکې مکوا نو بیا څه ده تعظیم د قبله په شکل د ثواب په شکل نابل ما د شاه وی الله سب خبر نقل کړی وي کله شي مبارک الله تصور کې چې دې خیر او شر رسي د اسباب ربالا تر او سجده تکوم نو بیا سری کفر په دې اتفاق دې سجده غیر الله ته حرام ده مخکې ما ویلو چې سجده د تعظیم کفر دی او کنه دی نو ما سلخصي هو ته کفر وایي حاکم الشهید هو ته کفر مطلقا وایي ابو منصور ماتریدی نو وایي در مختار او په تو پریدا ځان شکولا لیکن نا رواه تکن او بیا د ابن قیم رحمه الله په دریم جلد کې وضاحت او مخکې ما یو ځل وکړی بیا ته ما دا موږ دې کنه وې دا خشه
دي کتابونو د اصول کې خبرې کوي وی دا شیخ خده د پلان کې د وجه حسن لغیری او دا شیخ خده په خپل حسن لذاتی ایمان خشه دی ولی اقرار دی د منعم او د خالق په نعمتونو باندې دینه خشه نشي هغه تقریر دی په دې باندې نو خشه دی ځکه چې قدر کوي نو خدا څخه کوي نو ته ودرېږي نو د قدر کې مسترک نو سره توازن مخ ولا خشه حسن لنفسي او حسن لغيري په جنازه خشه خله جنازه خشه قبر ما سره ما کړه ورته سجدي کړه ته وایي دا ته سجدي وکم کې واکه ته بیت الله ته توافونه کړه او ته jihad ته خلق وتی خلق نه ته ته سکه وین دا پدې نه پوي کنه دا د مولي قدر کو دا مولي حق دا کو دا بیت الله قدر کو اسلام غالب کو او موږ په خپل خري دا اصل تمهیدن وې دا موږ کومه خشیو کنه دې کې درې هي و درې دلو سبناسه متفق ودرې او زه چې راشم نو تاسو ماته سر کته او زه یم کنه تاسو ماته سر پز مکړي دا درې هي نو خانان ملکان وی زمون دا پکې ودرېدل شو زباناسم تاسو ته ودرې نبی قسم لاول نه بالکل دا بند کړی چې زه په مانځ کې کینه مولا جوړ ما ناسم تاسو هم کینې کوي ودرېږي بنو دا عادي مکر ونه کوي رسو بیا اجازه ورکړې شوې دغه په اخري وخت کې وفات کې دوه پیغمبر خدا ناس دي او صحابه کرام ولادي چاته ونه ویلې امام بخاري وي وانما يؤخذ بالاخر فالاخر امام زهري په قول ورستي خبر ده اگر چې بعض علماء اوسم قائل شي امام کین توکيري اګي شرایط خو جمهور هدا څه وي دویم شی چې ناګه داو یسخ کتک حدیث کې راځي مشکات شواري باب التوکل وسبب نه باب عشرة النساء کی الرجل منا يلقى اخاه اين حني له سربتي بالله علماء وی دا تم حق شخه چې ما سره ملاوي کې نو خامخا سر بخته کېدا سما کا پیران وی دا سر پز مکه لګول زمون حق دی چې ما راځي او ستړي مشي کې نو سر پز مکه لګای نه پس تاګه نه وګور استاد ما ستړي مشي کی او دا دینه مله شوی دا په دې اخر کې فرمای لو كنت امر احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد خيط باندې چې خاوند سره کته پته دې کټه او مولانا یوب پکې راوېلي آدم از بے هنری بندگی آدم کر دو بنی آدم په بی عقلی کې د بنی آدم عبادت کوي گوهره داشتو ولی نظری قباو جمع کردو څه شی پکې یو لوی طاقت پکې او قباو جمع ته قربان کړ یعنی در قید غلامی سگان خوار درستو د غلامی پر لخه کې د سپون ښکته من ندیدم ایساګي پیش سګي سرخم کړ دا ما چرته کتل چې سپېول کې د بکس پینه کمزور شي دا سر کته کوي نه لکه راغونډي سر نه کته کوي بار تقدیس سجدي خلق کوي او پیران کوي او دا د عبادت سجدي نه دي دا د عزت یو کله پکې سبل سو اکا لاهور ته چتلای او تاګنجي تولیدو نقبه دی خو دا ته د سجدي کوه دا خبر داري منځبکې مسبخین منځبکې دراسه کوي نو خلق شته نو ته په پوهه څنګه په کولې ګرځي سجدی غیر الله ته ناروا دي او مخکې او د سجدی او معنا دام کړو چې آدم بابا سکا دا امام کا او دا خلق مقتدیان کا بحر المحیط دا پکې ګوره سجده وکړي طرف د آدم ته قبله ته جوړ کړي د وجه د آدم نه سبب ته جوړ کړي ستړي مشه وکړي د آدم علی السلام اقرار وکړي د قرآن باندې او ثم قلنا دا تاخير پکې څنګه راغی تراخی په اخبار دی او دام ویل شي تراخی په رتبه ده دا ډیره اوچته مرتبه ده دام زمونږه د نیکه بابا یو څو زمونږه سجده ورولو مگر ابلیس ورکړه ابلیس په واره کې مخکې یاد په پرشتہ اسلام متصل شو کته پرشتي هم معصوم نه مې دا په غیر معصوم الله په بنی آدم په شان شي جوړ کړ سو کوئی دا حقیقت کې دی پیری دی او تغلیب باب واسع شمول شي دی يهودي او ګاندي یا چې عزت مند وي لاندې پکې لم يكن من الساجدين دا الله په علم کې د سجده کوونکو نو مخکې غوډي شي لا ابلیس خبره ده بیا ویلې نو مخکې ابلیس نه دا کوي نو چا کټه کنه کوي نو دا نه مبارکي دی وخت سجده ونه کوي چې بیا کوي دی د سجده کوم غړو مخکې ابلیس ونه کړو دی وخت به کوي بیا به کوي کنه لم يكن من الساجدين الله په علم کې سجده کوونکو
نو قال الله ورتویلی نو څنګه ورتویلی برایات خبر اوسره وکړه کبیل واسطه وکړه دا نه بحث ما معنا کان تسجد شابن کې سجدین ها بدلته الله تسجد چا ویلا پکې زیاتی دي او زیاتی نشي د پرې خودو د سجدې نه باندې کړي نو چې پرې خودل باندې شو سجده ولې کړي کنه بیا خو موږ د خپل موضوع لا سشي باندې کړي د پرې خودل د سجدې نه نو چې پرې خودل لمر خو سجده وکړه هم بدلته سجدې نه باندې روایت مدارس لا ویلا زیاتی شو چا پکې دا سو کوښینا لکه ابن کثیر نو چم ما منعك ملجعا مضطرا سشي باندې چې ته مجبور کړې پرې خودل از امرتک پاوکی شد ما وینا وکړه نو علماء پکې مختلف خبرې کوي یو دا چې امر د پاره رسته اباحت ته تخییر دی استحباب دی څه شی دی نو اصول دی ویلې حسامی دی ویلي امر د پاره د وجود دی اصل خبر ده ځکه په الله تاسو کې کدا تخییر او اباحت ته تاسو ته وجود او جلدی پکار دا اوس موږ کله لګو کوم پس نا مبادرت فکر اور لفور بہر تقدیر و نور خبر پکیدی قال انا خیر من وزید اخوان ویدا یو قمقل سرید خبر خی اللہ وطوی ما یتوی ادی وزید اخوان خلقتنی من نار وخلقتو من دین سکت اخوان ما زید اورنا پیدا هم زید خاکی حدیث کې مدق پس راځي قران کې راځي والجان خلقنا من قبل من نار السموم د مسلم حدیث ته فرشتي د نور نه پیدا دي ادم د خټې نه پیدا دي نو بیا خو ته مو ځکه نه څنګه خټې اصل ماده التنور شو التنار شو دلته شو نور کو کیفیتونه بدل شو استحاله ورته شی بدل شو او چې شی بدل شي هر څه بدل شي وایي په خبره خلقته من نار وخلقته من فين نو پدې کې بیا راځي او دا بحثونه بکاو چې په دې کې حقیقت بدلیږي هر څه کې دي وصل بذلك نور فوی دلیل دی او فساد باندې او بیا راځي وعلى استحال الطين والنار خطي بدلیږي ور بدلیږي اما كان علی من الطينه والناريه دغه چې ابلیس داګه موقوس خو نه دی کړو دارونه دا اجري غالب شو استحاله کوي په استحاله کې نو ته په عربي استحاله بدلېږي شی حقیقت بدل شي او جو پاکم شي او کله پلیتم شي ډوړی پاکه ده غنم پاک دی او جوار پاک دی خیر دلال پلیت شو پلیت شي نو پټو تلال خاو د جوړ شو پاک شو ته استحاله یو لس طریقې د پاکول دی یو طریقه پکې فقها لیکي بحر او شامی یو پکې استحاله شی بدل شو حقیقت بدل شو نو پاک شو دا هم دې شو نور خبرې اوس کا اوس وی وقد اخطا اللعين شعور عزت مند دی شاوی چې عزت مند دی دغه هم یو عنصر دی یو اصل دی دام اصل دی متا ته دا شاوی دا اصل دا غور دی او دا بد د کې ځان نه پیدا دي بخاور کې ځان لري په اور کې ځان لري علاوه رسمکه پیدا دي دي کله اور څه ځل کوي پیدا به هم کې قرآن په کې چات او دې په یوسیږي زمکه په دې نه ستله او دې اور ټوپونه وي او دا چې اصل شریف شونه دې به شریف اصل لاول خو دغه هم نه مانو دا مسل دی او دا مسل او دویم چې اصل شریف شو فرض کنه دا چې پر عادم شریف وي د مسلمان نه کافر پیدا کی د کافر نه مسلمان پیدا کی دا څه شوی چې اصل پاک شونه دی په پاک کی دا په حالت دا ټول خبرې په خپل ځای اورا دا پکې هم وایا چې کله عزت راځي د ماده د وجنه کله راځي د فاعل د وجنه کله د غایه او ادم بابا فاعل الله دی او غایه خلیفہ شو نو بیا او دام کې دی شي چې اوچت څوک هغه راشي او الله دې سجده کوي ولی خپل تواضع عاجزی ښکار کوي پیغمبر خدا راغلی دی او حاضر صوت کولی ولی کوي پیغمبر جته کې کانه او اوچت او حضرت عمر وی والله اني لا اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر وی کولی ولولا اني رأيت رسول يقبلك ما قبلتك زما مخکې پیغمبر خپل کنه زه نه خورم دا ټول خبرې پکشته خو دې خطا شو او الله ورته وی دی بیا الله باندې بعض کسان پکې دا هم وایي
وی ابلیس موحد دا توحید دو خراب شي چې ګوره ابلیس موحد او موحد خو خو نه کړه ځکه چې الله ته سجده کوم خو دته نه کوم چې خو نه سجده نه نو مخکې ما څه وضاحت کړی یو توحید عملی او فعلی او عبادت یو د اعتقادي مسائل دي نو دې اوس وایي چې الله حکم نه منم او موحد دي دا څنګه موحد دي لکه الله یو غنم او حکم نه منم دا څنګه موحد دي مشرک خلق موحد وي نو زما په څه وګورئ تاسو دا چې ته مونږ چې موحد نو کوم موحد هو د الله حکم دی دا موږ نه تران شي ها اوس پکې نور خبرې کوم ابن کثیر د محمد بن سیرین د حسن البصری قیاس خشینه دی اول من قاس ابلیس وما عبدت الشمس والقمر الا بالمقاييس اول قیاس شاته ابلیس کړی دی زګور راغلی پیدا زما اصل پاک دی او چې اصل پاک نه غته دا ویل نه پکې چې اصل لاندې وي او تاسو اگر چې په دې اصلا بحث وکړو خیر چې کوم خلک کوئی قیاس نشته نه دای دی لیکن روح المانی وی جواب کوم یو د سړو جواب کوم د سړو روح المانی والا مقلد دی ابن کثیر مقلد دی قرطبی مقلد دی بیزاوی مقلد دی مدارک مقلد دی خازن مقلد دی امام رازی مقلد دی او د سیوطی مقلد دی دا مقلدو غیر دی وایدا ټول په څیر خراب دی ویل شي فتح الباری مقلد دی امام نووي مقلد دی دا غیر مقلدو غیر مخصوص پښمیر کې سوه ده دوه کسان به تخکار کی دا چې د امتحان شي بس الکه جو بس غیر مقلد خراب مقلد خدي دا خبره مکه په دې وخت ولدا اصل کې تاسو معلومات وی مونږه چې وایو قیاس پسند کوو چې په اصل کې نسب پروت وي نو ته په قیاسات کوي ها قیاس په هغه وخت کې شته چې التق نص موجود نو چې نص موجود شنو ته بیا قیاس کې اول من قاس ابلیس بمقابله النص الله وکړه دې نیکو او قیاسات چا کړی پیغمبر خدا کړی قیاسات چا کړی صحابه کرام زدا خبره کوم چې تاسو په کوی غواړم زګر دهله غیر مخالف په دې معنی نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم قیاس کوي وای دا کورون ته د پیشوګان راځي په وګو کې خلق خطګي وای یو ول دا من التوابین علیکم من التوابات علیکم او قران وای هغه ماشومان چې نابالغ دي د اوقاتو کې په پرده کوي باقي هو وزي او راځي من التوابین او التوابات القياس التفقه پیغمبر خدا پیشو کې قیاس کوي فقهاء راغلو چې په کور کې منګه راغی او په وګو کې خلق خطه کمای پلیتنی منهم من التوابین او التوابات فقهاء کې دا قیاس ودلستو بیا درته ویم صحابه کرام ویلې چې کوم سره امام کو دی کوتل مشهد سو صحابه ویلې چې ابو بکر صدیق نبی رسول الله باندې د بار مقدم کړی دی نو د دنیا په اړه مقدم کوو نو قیاس یو کو د دنیا په دین باندې چا وکړو صحابه کرام وای دا ټول په غلطه دي نعوذ بالله چرته ونه او خبرکم نو دا ویل شي نو دا وایو قیاس چې کین په مقابل د نس کې باندې کې الکه حجر اسود کولې شي د جمعات کانه کولې شي الکه پکې نسته نو تاسو مصطفی باغ پر مخ دي تواب د رسول الله لګي شي وې دي قبر تواب دي شي مې دا څه کړي وړي الکه خو نسته خصوصیات راغلو خبر پکې بیا پکې شرایط هم دادي نه بدا مقیس د مقیس الله او چتفي نه به مقیس د مقیس الله قطوي دا ټول خبره بیان لري پس دا غیر بحث کوي نو اول من قاس ابلیس وما عبد الشمس والقمر الا بالمقاييس کوي نو خبره ده دا نور پکې مو وصل بهذا ونحوه دا نور من القياس مطلقا ووجيب ذلك ان مضمون القياس والراي في مقابله النص یا هغه چې پاک شرایط معتبره نه موجود سلو پنځه شرایط دي چې هغه شرایط پکې نه نو هغه بیا قابل اعتبار دي نور هم قیاسات کو کړ وړي بولی فلید دي لو بول فلید دي لو بول فلید دي وړي بولی فلید دي دا ټول خبرې کو کړ نو قال الله ورته فهبت منها کوشا د جنت نو کو زمير علي کا جنت تا ابي جنت
مخکې یو ځل موږ خبره کړې وه جنت نه بل یو باغ دی عبدالله ابن عباس جو هغه هم چت دی څوک یې فرشتو د دل نه کوش چاوي اسمان نه کوش فما يكون لك ندي فکار تا لپاره انت تکبر فيها چې په دې کې تکبر وکړي په جنت کې باندې کې مخرج فإنك من الصاغرين كذليل تذليل تعبيل لأمر الخروج مشروع بأنه التكبر أنك من الصغار والهوان على الله وعلى أوليائه لتكبرك أو حديث بيشكوا عمر فاروق عن رسول الله من تواضع لله رفعه الله سجد الله لفعل عجزك إن الله يوجفه ومن تكبر وزعه من تواضع رفعه الله حكمته وقال انت عشنا عشك الله وشتش الله يوجدك ومن تكبر وعلى طوله وعصى الله ويتك الله يقتل مقالوا بيلي إبليس انظرني مهلت فراكا اور د دومره خبرونه پسند د الله پر رحمت باندې لاره شي خیال صحیح چې الله هم رحمان اگر چې باطل ویلي نو مهلت خوراکا الى يوم يبعثون تر ورځې د قیامت پورې وضاحت ورشو چې څومره وشو بل ذکر الله په التقلن ویل انك منذرين او الى يوم وقت معلوم پر څه راغلی دی مهلت ورکړي معتزله حضرات وایي د کافر دعا نه قبلي موږ قبول نشو ویل دي قضاء الحاجات دا اختلاف دي کافر وما دعاء کافر الا في ضلال فخطای کړه قبلي ګره قبلي نه په دې مسلو کې بیا بحث سوګه دنیا مبارک قبلي اخرت کې نه قبلي کوم مهلت ورته ورکړي انك من المنذرين تاته مهلت او دا کوم خبره چې الله غواړي دا یو مسله په بیا د عقاید او شرشره بل کلمات خبره کړو استدراج اس چوتوي هر چوتوي کوشو قالوا لابلیس فبما اغويتني بعد قسم کا قسم دی په ګمراه کول استا باندې مال او ما مستریک او یو دا الله صفات ته قسم په الله خره قسم د الله په صفات خره تاسو ګمراه یا د سببیت په وجه د قص اغوا استا باندې په وجه ګمراه کول استا باندې مال لاقعدن لهم كينم بدي فارا صراطك المستقيم بني غلاب آدم تبکینم او دا آدم بسوتا لکه څنګه شکماران پر هغه کله خلکو نه مال دولت اخلي او ني غلاب معنا مجازا دين حقا او دلته یو حدیث پیش کړي د مثال پر شکل احمد نسائی بن حبان طبرانی والبيهقي په شعب الايمان د ابن کثیر کې سورۃ النفاق شیطان بنی آدم ته کی قرار کی د اسلام پر مسلمانۍ او د پلار دین او د نیکه دین دی پرې دی زړې زماني خبره کوکه زمزم نو یې نه منه مسلمان شي دا ورته په لاره هجرت کې په هجرت کې د خپل پلار نیکه دی وطن پرې دی وتزرو ارضک او سماعت او ستاسو مثال په مهاجر سي اس دې په پوری کې کله بدی په عصا او په حاجه بیا په طریقه جهاد کې نفس له تکلیف ورکه مال لورکه جنگيږي با قتل بشي خذب دي بس له پنيکاوالي مال به تقسیم شي نا پرمني پجاله فرمایي په مفاضل کا پماتا او کوم څه په خپل مالک دادره غوځه پماتا الله من لازم راځي بدل لك دی ول الحساب دا مذکور تدې زیات قدر دی نو خبر عامه ده هر یو نه کوي په طرف کې ورتکی ثم لآتينهم بأبرهم من بين أيديهم مخكر ذي خلق سوګه تمثيل دی تمثيل پیژنې د مکه ورسو پکې رحمانه هر کوشش وکړو بس دای خدمت اسو کوی نه مخکې من د نیکو تر تبراشما پنیکو کې به سکم شک من کما ومن خلقهم بدو تبراشما متخشتخ کارکم او خی غړتا او ګس غړتا د هر طرف دشمن چې په حمله کوي د هر طرف نه کوي د یو غړ طالبانو من حمله امریکا کوي بل غاڼه شمالي تهران کوي د قشندار طرف کوشش کوي خلک سو کوی تمثيل له اسو کوی نه د بدن کې څه قوا دي او څه خبر دي او د خی طرف نه برازم او د ګس دلته مين ویلي او وعن ايمن اولم بد خی طرف نه هند ته د خین ویداسي وورم او د ګس او مخکې المانی وی د پورتن راځم چې عادت دار چې خلک راځي په دې طرف په پورتن راته نشي او دام دا چې مخکې موږ په الله دې دام پکې موږ خبر کړو
ولا تجد اکثرهم شاکرین اکثر بیا شکر نستون کې نمو مطیعین دای وی چاوی دتا ورشتو بلا خبر کړي او دیوی چې نو لقد صدق علی ابلیس ظنه شلم آیات سورې سبا راوړو دا د ابلیس ګمان دی خپل ګماني رښتیا کړ او ذکر چې په دې انسان کې نل لستاقت دی هوا ظاهره دي باطینه دي ظاهره خو نه کنه دا سترګې او ګونه او غیره باطینه په دماغ نور طاقتونه دي یو ته په اسم مشترک وي بل ته په خیال وي بل ته په حافظه وي بل ته په مفکر وي شي بل ته په واهم وي دا ټول طاقتونه د انسان خلاف دي یو عقل په مرګره نو قال خذ الله وذا من هذا د جنتنا د فرشتونا د اسوان مخکې څنګه شویلی مذموما پداس حالت کې چې دا قباحت بیانېږي هر څه د خیر تاسو کوي مذموم او مذموم یو شی دی او دا مذموما کې دا واو بدل شي په حمزه باندې اسم لشي مدحورا دحر شړل توي شړل شي زمبان کړی شي قسم دې لمن تبعكم سوچ تعالی شي خلکو نه پتا کې تامل جهنم دک بکم جهنم منكم ساسنا اجمعین ټول او خطاب بالواسطه یا خطاب بلا واسطه دا ځان له بحث ويا ادم اسكن ادم وسينا دام ادم توسو انت تو وزوجك الجنه تو بيستابج دوار مخاطب دوار دي پیدا اخلي ويخه فكلا خوري من حيث كم ذيك استاس وخيجي حوا برابر د ادم سره په خوراک سکلو کې او چې مخکې یا آدم اسکول انت وزوجك الجنه نپوسیدو کې آدم اصل دی حوا تبا د فکولا کې دواره سن دي ولا تخباها شرفا من لکې دی ونه دا مخکې بحث کړو دا د هیر شیو نه تنزیهی وا د هیر شیو دوا درم اجتهادي غلطی کې شوی ده الله پاک دا نوع ویل او د شخص ورستو دقه الله الهی تحریمی دا او د په ذهن کې تنزیه کې نستا درې جواب وکړو او دا یو جواب می دوه کړو اصلهم جواب د پیغمبرین قبل او مخکیات به ځای او تفسیر کبیر او جو مطالعه کوا کبیر ګوري کبیر ځای ګوري او کدا مسایره ګوري شرف اکبر ګوري هر کتاب چې ګوري دا به او که ابن تیمیه رحم الله پاجل دویم ګوري او ډیر بحث ورته کوي او بیا وایي چې کوم خلک دا تاویلات کوي نو دا تاویلات سي لکه قرامته چې کوي باطنیه چې کوي او وایي زمو مؤمن یم او پیغمبر باندې مونږ هغه خبره کوي ستاسو خبر نه منل دعوه کوي د ایمان او پټ غوندې يكون ندل الكلام لهم ده بلا ما تجي او تاسي واحد نبيا ولا كوي نمام الله لقاري شركني فيوصل يو او ياتي تجلد اول كيلو انت هم قال قتل كان كتب لا تقول مطالعه في قاريات قتل كان تقول مطالعه وقصتها وطوشي وزبط نص ولا تقربوا عشرة مريك دي ونك فتكون من الظالمين تاسو په خپل ځان زیاته کړی الظلم وذو الشيء في غير مناسب تهوي او بناء كبير تهوي او ظلم کمیتا پکې مې مخکې ما ظلم ویلو وذو الشيء في غير مودي یا زمانه بدل کا یا مکان بدل کا او یا وقت بدل کا فوسطرهم الشيطان وصور الشيطان مخکې اعتراض ما کړو یو دوا الله اے آدم ان هذا عدو لك ولزوجك دا څه دشمن دی نه دشمن خبره ویل منه مقسم کړل وقاسمهما هیر شو دي بیا په هیر مو ته مو ما یغب مو ته مو پیغمبران یا هیر چې دوه قسمه یو د سړي حافظه خراب شي او یو هیر د سړي د شوق نه پیدا شي نو دا چې ویناو شو ولا د شوق پیدا شو او الله حکم هیر شو اسباب د تحفظ من النسيان ونکړو دا او وسوسه پټي خبره دله اعتراض نکړو چې د خو جنت کې هغه مې دروازه تروتی دروازه ته ولر دي باغونه سوکې لګلې د چا په ویره کړې او مشهور قصه په کې دا مار دی کنه د سلوخ په
اگر بني ادم دې غوام یو خوشن نو د په خلق دم نشه نو دا اسرائیلیات دي ګورې سره چې د باندې ایمان ورکړي نو ایمان نو الله مارته یو خپل لکټو دا ورانه کړي دا حقیقت شو دا پکې او بیا پکې شیخانو زمونږ ویلې چې دا تماکن دي دا د شیطان د بول نه پیدا شو چې پرشتو راوغه بهر ته گزار کړو په جهاد کې د ګندګي کې د شو یو دا هم درته دا پکې د مسلمانانو یو کتاب چاپ کړی په لالا کالا کې او د مانکی شریف په اوله زمانہ کې شعر او د مولانا د مانکی شریف دویم صاحب چو عبدالحق اول صاحب عبدالوهاب دویم صاحب چو نو هغه پکې عبدالحق نو دریم صاحب چو عبدالرؤوف نو څلورم صاحب پکې ابن الحسنات نو پنځه پکې شاعر الامین شو اوس پکې خامس راغی شمس الامین شو بهر تقدیر دا پکې داوی په کتابونو کې راځي نو آیه کې وایي چې دا لاغي شو بل قول پکې راځي دا دی ګپ په خبر کوم چې ځان زده کوي کتاب نه کتره ما سره کتاب اوس نشتی ما خرڅ کړی نو کتاب کې دا پیراون ګندګي کړو موسی علیه السلام پر او دلوي بول کړ لکه ترغبي تبدا کار کوم استدراجن الله ده انده شي شو نو دا شیطان بول غایب نو شیطان غایب خو حرامي نو بحثونه کې استحاله او شی صدا خو نو دریم قول پکې د پیغمبر خدا په زمان کې اوسره بیمار دی نو چې بیمار دی پیغمبر خدا ته دا بوت استعمال کو چاته به خینو استعمال کو د خوښ شو وې کار وکړو پیغمبر خدا راغی شام ته دا په ته وایي چې شام ته لاړ شو چې کله چې په کور کې الکه پتا خو نه ته ما یې کړی دی او تا خدا کړی دی دا غشي شو درېمه ته وی سلورم د شیخ سے په نقل باندې شیخ توکل کوي په دې اتیان کې یو شیخ هغه د سوري بابا په دې مکتبه کې کتابونه دي او حدیثونه دي اما په خپل سترګو دي دا قول لغه چې درېمه کې سره درېم خدای مې نه خطا کې فقط ختمه دي حدیثونه دي چې یو سره راغی مولا نو د څوکرو څخه ته چې دا سوال ته بنا سوال نه خدای نو غسل بل نه راوړي دا طریق بوټه څنګه حرام دي خلګو مولای کوي نو چې امي دې کتاب د توخه اکه مولای په شیخ په څه دی نام په جو نو دې مولای نو ان په څه چې ولې چې زمات لنګي کې شیخ دلته ورش چې ورغلو یې څه چې یو کوله یو دا تاسو ته چې دا طریق ګوري حرام دي کړه هغه په فکر زمای من برغله مور په خدمت خدا طریق ګوري سره نو ګرځي دا چې به استعمال نه ورچا نو په یو کور کې لاره مو هغه ریل ورته نو عالم ورک نو ما بهر شپه دروس لري دومره اندازه کې ادا نه پس ما پیغمبر خدا دي په دغه پیغمبر خدا راغی او ما جلب تراسه چې خدمت وکم کوم نه اس نو ما دې چې ګوره لاس مې استقرار په نو پاکی او پس اوس چل راځي نو حضرت یوبي سی روان نه غوښني اذا بد خپل لاسنه پټو باسي بیا بجوشي نه بیا به پټو باسي نه بیا بجوشي نه بیا سلويخ ځل دا ټیک شکنه لاس په دې پاکش او په روایتین یو لس کال په ځمکه فصل حرام او په روایتین خلاص سلويخ کال په ځمکه فصل حرام ده دا دې درایل او حرمت نو که تاسو وایئ چې حرام نه نو ځکه بنتا چې دل سوګ بار تقدیر او دانه شي تلفیفو په شکل د غب شپ لګاو د شیخانو کتابونه مې تویل یا دوی پکاري نو وسوسه ته شیطان کوي الیوب یلهما مقصد د شیطان داو انجام داو دا نه جوړ مقصد داو اخو دوکه کوله چې کار کړی دوړو ته ما ویان هما من سواتم هغه چې پټ کړی شي د دوړو سوات نو سوات څه ته ویل شي تفاصیل ګوره ما غتیا وسفر عنهما من عوراتهما وكان لا يرانها من انفسهما سوات ویل شي هغه شی سره په ښکار کېدو کې خپکی د سړي مخامخ ښکار شي نو سره خپشي سړي چې شاته ښکار شي نو سره خپشي دې سوال شرم غاو ولذلك عبر عنهما بالسوء اي يسوهما من كشات عورتهما او معلومه شو چې ځان عورت کار کولهم د وی په مخکې مخندي او بناء على قول بعض عورت نه ښکار شي
نو قرآن چولو جمع سواتهما نو بل بکن سوات دغتا نوی دای جامعی جنتی جامعی تیوی استرشوی نور جامعی وی خو جنتی جامعی تیوی استرشوی مای کراچی عرب کې نه وی او پنده غنه مې او الکه تنور تم دې کې وی دا پکې تی پی پکې دا تی پی کې ما وره علم دی چې ته پیغمبرانو عزت کو په دې پوښي اسا ادم او کومانځ باندې ادم علی السلام وغوار وجه مولکو عزت کو نو خان عرب دې کې بلغت ترجمه سره یې اصلي کې لغت نشته دی عربي نه لګي غړي وړي وای احمد قرات پیغمبر عزت کو نه الفاظ ترجمه کړو دا برست خبرې کوه هغه چې پټ کار شي د ډول صفات امام او کنایه مثال بحرمه اسقاط الجهل وقال ما راكما ربكما يريد ان تختصوا تديونا الا ان تكونا ملكين الا كراهه ان تكون الله بدل جاسو پر الشيشه یا کل پرشته شي چې خوراک اوس کله محتاج دي کم خلک چې پرشتي اوچتي دي نو دا د جنب پښې ډېر مقامات دي په کې دا وایي او مخکې یو ځل موږ ویلو د حضرت میسی د یسترکلو ايکونه ول الملائکه مقربون کې ویلو دلته په کې دا نو جوابونه دا دي چې کل پرشتي حاجت په خوراک اوس کې دا نه چې پرشتو مرتبه واستکول ان تكون ملكين او تكون من الخالدين یا تاسو به همیشه وسوم شي اوس په اعتراض راځي چې د خلود په کچې دا چې خلود راځي نو خلود راځي خلود همیشه ژوند ته او خلود نه په سره چې همیشه به ژوند دی قیامت باندې دا خو کفر دی جواب دا چې خلود مراد مقصد وي ډېر زمانہ او یا دا قیامت راتله نو دا سمري بسري چې څو پر الله نه ویل څه خبره دا نقلي او عقلي خبره دا اعتراضات راځي او جوابات کوي وقاسمهما ابلیس قسم وګور دوړ اني لكما من نصير تاسو خیر دا غیر شي دی دوه کړ دا وايي قسم په دې طرف نه دی دوه قسم شو مبالغه يخادعون الله اذا كان شي فدلهما بغرور خوش کو دی ابلیس دوړه په دوکا قسم وکړو دروغي ویلي دوچته مرتبه نه ښکته کړو او دلا او دلوا په دې ښکته کړو کوی دې ښکته او چې مرتبه لاله اوس دا خبره چې دی ابلیس څنګه دا تصدیق وکړو جواب دا چې قسم وکړي او دا یې چې قسم په الله سبحانه وتعالى داسې وایي اسوګه تصدیق نه کړي خو خواهشات نفسانیه په غالب شو دا خبره عمل تراو نسيان پکې او اجتهاد پکې او فلما ذاق الشر هر کله چې وسکل دعا ولنه کله چې حوا ونه وسکل دعا بدت لهما سوات خارشو دعوتا سوات قال قلبي تهافتهما لباس مجامته وتختلي فابصر كل واحد منهما اور صحيح فاستحيا وشرميلا وطفقا شروط يخصفان خلول بي يرقعان ويلزقان ورقاتا فوق ورق فيوبر كون خلول خصب غندلو توي الخرس في طاقات النعال تلين يوبر سره غندي کنه تسوي خرس اوس کوي اسوکو دا پانی د سوي سوکو موزو کېلا اسوکو تینو دا انځر د پاون دونه نو کته پټې دې شي مې پټې دې بشي هغه باندې غټ پاڼې ودی نه پټې دې او دا چې حتی امکان غوښه کوشش کوي وناداهما ربهما وذكرت كي زورن فلما نهاكما نهي بكري انتم كما شدوا واقول لكم تصنعوا ان شيطانكم عدو شيطان سره دشمن دی راي بعض خلک کوئی آیت تحریم دی بعض تنزیه ده خبره پوښي تدې وخت تفسیر کبیر ګوري 50 صفحه او جلد پکې سلور 44 شي ځکه چې دیش جلد ده نو په دغه لکه وي تدې آیت معلومه دي چې داینه ذنب عظیم شوی د خود پیغمبرین قبل له نو خلاص شو نو په کې داسې قال اهتو نو الله یکش بار بار وتوای سو کوئی ادم حوا تواینا کوي دوړته وي اکته خو دوی نه هبتا نمای جماعت پکې دن نه ده دا چون کې د جماعت نکونه دي
او چا پکې ویل دي چې آدم او حوا تسنیه ده او تسنیه په لغت کې جمع دي سکو تعظیم په شکل یا رسول سکو ابلیس پکې دم نه داغی نفس نور خبری پکنمشتا وی یو عالم دی خود الاسلام غزالی دا قول پرشکی چه غوارا که لون نوکرو پا میاده که حرکت پیدا شو چه پوزلو باسم پا جان پی خوزه نو دیر پارا او دقو وانا که دا شلو پلو که نو دی وجه اللہ سیده وانا مقرآن نو اللہ پا قطعی سکے یادم دی خوازی دخیده که سدی دا وی پا پرسک دی که پا کٹک دی که پا ولو کک دی که پا سور پولو کی سمکان شتے بيت كوش وانا لا ارى لهذا الخبر صحه نظر دي خبري دفره صحه نمر ومثله ما رويه محمد بن قيس شو يقول الله تعوذكم واللي يقول ما بنكره حواء ما يقول الله سبحانه وتعالى حواء قاب يقول هغه ما تمار وینا کړو ما ته تا وینا کړو ما ته ابلیس وینا کړو نو الله حواء تا به زمیندار کما هر میاشته کتا چې ولا ویندار کړل او ما ته خپې بلې کټ کم تبا رواني په مخ باندې خلق به سات تکي وسيشتخ وجهك حسب سبيلوي ابلیس فملو دی ومثله ما ردم د دې اعتماد نکوم ښه فشيو بعضكم لبعض عدو دا استاسو د بعض دشمنان دي لکه آدم او حوا دي داري بچي ابلیس وزرګل دي ولكم في الارض استاذ فرق پر زمک مستقل زید قرار دي تاسو نه دي پر ورکړي او متاول په وخت الهي ترقیه کوي نو قال الله فيها تحيون پدې کې بدونی پاره کېږي او فيها تموتون پدې زمک کې عمر کېږي ومنها تخرجون او د دین بتاسو استری کېږي څه خبره کوم ذهن ته مسراغله ادریس علیہ السلام په سلام اسمان کې مړ دي فيها تحيون وفيها تموتون ومنها خبر تک نشو خان لکه چې دې اسمه کې وکړي یا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا اوس بني آدم جامع د ابلیس واسي ما جامع د لګړي چې په دې تاسو عورتونه پټړي یا بل قد انزلنا عليكم لباسا خلقنا لكم ذلك باسباب ما لګړي ان اسباب اسمان مراغلي باران کنه شي فصل بنو نو مالوچ بنو گڑے چیلے بنوے نو دا تما درکڑی اریواری یستو سوآتکم اغا سوآت ستاسو عورت گاہونا شرم گاہونا ستاسو او دلتوی عرب و بیت اللہ من تواب کو اوریان تفاول بالتعری دای تفاول نسو چسنگ جامو کی گناہونا کو دالل شوئے انہ گناہونا بدسلی رشو بیا اگر ابن کثیر گورا سوائی خذ لهم جامعیسته او د شپې سره به توقع خدای توقع کول دا به کول نو اليوم يبدو كله او بعضه نن بټول بر باندې یا بسېسا فما بدا منه فلا احلوا ما تبغوا نه کوم چې ښکاری دي جات نور کوم ما بدا منه فلا احلوا کشافوی دا طریقې د فرض للباب دي لا اول سره د صفات کړو پاین خلول شو احسان شو او بردندو کی بیعزتی شوا لأن التستر باب عظیم من ابواب التقوى دا ځان پټول لوی باب دی د تقوا د دیندارۍ په باب کې پوښوي نو په برتانیې کې وګورئ مګر شمال ته لیدل او دا یورپ ټول وایي بلکې برتانی ته ویل اخره جرمن داغه نه خطرناک او دوستان وایي چې په دې وطن کې یخنۍ نه جامې به هم نه وي که په یورپ کې یخنۍ نه وي جامې به هم نه وي جامې له یخنۍ لپاره دي ښه ځان په پوښ نو بس زه به تاسو ګورم درېشین په حقیقت نشته دي ایمان خو په خود نشته دا تاسو معلوم حیا چې دې ځان د خلکو نه پټ ساتل دا پکې نشته غیر دا زما لور ده زما خور ده زما خزره دا به څه وایي چې غب شپ لګي دا پکې نشته حیا غیرت ایمان پکې نشته ډېر خلق دي خدا پکې نشته دیو دوست خبره ورته وکم زمون یو دوستو په اسخاکوټ کې مولانا فضل محمود دا غنو هغه دې مخيار سوي خو نه روي چې دا غریب د وطن د سره فلاشي
هر څنګه چې یو یورپ تلاش دی به شی بدل شي نو یو دا بامبنو ته برحمن دی عالم د هندوانو زوی ته دی یورپ نو چاره یو مختلف دا نو سره دا اسکر تاسو کې خپل زوم په بار کې زوازم څنګه سره ډېر خسر ډېر خسر پوه د خنزیر واخه کله کله خوري او خنزیر یو ته بند دی هغه نه مده پکې پټ وندي او خنزیر همیشه نه خوري ښا دا چې کله شراب او نشیم بندي دغه او شراب همیشه نسکی دا چې جواری پر خلاف شي کنه نو د جواری په دغه وخت کې بسکی مطلب چې ستکیو ټول اخکار کړو چې دا وطن تلاشي کنه نو بیا دا ټول پکې تقریبا نو دا پکې غریب کول نو ته بس ناشنا خبري واوري او یې باندې دا چې دا څنګه کېږي دا څنګه چلو نو څنګه چل بحث باندې کې دغه خلک دي بعض خبرې پرشته دوکي پکې کمی دي دروغ پکې کم دي وعده شکنې پکې نسبتا کمی دي نو کومه پکې کم وي مینا محبت خو ډېر کمای دغه چې ایمان د ټولو بنیاد ته پکې نشته هر تعبیر شاوی اذا ځل له په مانځ کې موسسه کو وی غل کم کوړتزي سامان پکې کنه پکې نه چې سامان پکې نه تاسو څه کوي هغه چا په غل زی چې دا په کو کې سامان له مسلمان په کو کې ایمان دی وردن شي د ایمان تر وباسي اعمال احسن تر وباسي نو ایته څه پاتې دي کړو چې څه کول هغه ټول سره کوي نو چې څه وایي کوي بار تقدیر دام پک یاد وا وریشا الله لګي ریش بانو ته وای مراد ته زینت لکه څنګه چې مارغان په بړو خسته دي دا نه خسته مونږ دي ولباس التقوى او جامع د تقوا او د اهل تقوا جامع د اهل تقوا چې عمل صالح لسوقوي د الله يرضى سوقوي حیا دا سوقوي ایمان دې سوقوي چې عورت پټي سوقوي د جن جامع دي مراد تقوا د ځان د بچاو لکه دې میالي به ویلي او جهادونه کول او ذلك خير دا لباس التقوا خشع قال من آيات الله دا الله احسانات لعلهم يذكرون يقاس نسقبول يا بني آدم بار ویلا خبر دې احمد لا يتمكن الشيطان بدوکه دې دیوانه شي شیطان په فتنه کې وانه شي ته شیطان ينزعهما وباسل الشيطان دونه لباسهما جامع نزع پدې ينزعو اوس وتګوره اوس دې باسي وتګوره خبر خو د مضارع نه خبر خو د ماضي ده خو ناکاروان موږ ته کار کوي چې دې ناکار کار دی او ليهما خروت او خيسو ادمه شرم دا ينزعو نزعنهما وليريهما واراهما سوءاتهما نزل خبره میں ماضی میرا وقت مضارع میں کا چې خلق تخکاری چې پر څومره وخت شي ستاسو مکه جامع باسي تبصري انه يراكم هو وقبيلته دا شیطان تاسوینی او دا قبیل من حيث بحق طرفنا لا ترون تاسوینی نه شیطان منی شیطان په دې وخت امام شافعي رحمه الله ته منسوبه کچاوي ما پیدا لیدلې دي نو فاسق دي وتشاء الله يراكم هو وقبيلته من حيث لا ترون رد شهاته وعذر لمخالفه القران یو جواب داري چې هغه چې وای نو په خپل شکل باندې او موږ تاسو چې په دې په خپل شکل نه دویم فتور د عادت باندې په تور د خلق عادت باندې خو دې کې دي شکل نبی کریم صلی الله علیه وسلم پرشتي لیدلې غریان لیدلې درشن په تور د خلقات یو دا چې انما عادتن دویم انما عادتن هم په خپل شکل باندې دا خبره او بیا یې قصه مطلقه قضيه مطلقه لا دائمه اوس منطق بیا شو دا قضيه مطلقه ده مطلقه به په یو د کیونو کې دا کار کی مطلقه دی ته وایي زید کاتب دی بالفعل معنی په او دا نه چې کاتب دی دائما دا مطلب نه چې انه يراك هو په كل وخت من هذا الكلام په كل وخت راځي چې په هر وخت دائما نه چې هیڅ وخت کې ځل شي کېږي مطلقه معنی په یو ټیم کې دا شوی دا او دائما نه چې ټول مو دا کار کېږي شي دا او جواب دی ورسته ان جعل الشيطان من غير الشيطان اولیاء دوستان فارسی ایمان لري و اذا فعلوا فاحشه قال جوړي ناکار عمل قالوا واي طالب فاحشه قالوا ان على يابان پدې مشرانو کار کړو او
الله را ویناهم کړی دا دو دلائل شو یو د مشرانو کار دی اول په الله دروغ دی دویمه خبره ان الله یعلم الفحشاء الله وینا په فحشاء باندې کوي بیا وی امام رازی دا مخکې خبره خو صرف تقلید دی دا غي جواب ده کنه دلیل نه او دا بل چې الله وینا کې دا غیرت کوي تقول الله ملائکه تعالی الله ورتوای وای الله وینا په فحشاء نه کوي بیا وای تقلید شین نه کوي چې تقلید کوي امام رازی یو نه باندې دا غیرت دی جواب ته الوجهين يوم التقليد اذا قام الدليل خلاف تقلید باندې کې چې دلیل داغي خلاف وي نو بس خبره بیان لري الله او رسول خبره کړی دا او استاد بل خبره کوي ته وسه استاد خبره نه پیر سے خبره نه دلیل خبره نه دا خبره د نص مقابل کې تقلید بیکار شی دی د نص مقابل کې تقلید دی حدیث چا پیش کو قران پیش کو مخکې ما امام سوتوي د فقای سنا الله خبره کړی دا د حدیث من پیش کړی هر یو ځای چې ګوري دلایل وګوري لاول ترتیب وکړه قران یا حدیث یا اجماع د امت یا قیاس اما تاسو ما خپل تر سره په دې بحث کړو او زما او کلی کې دا سبب خلقو ته چې قران چرته نو بل سره ګوره مخه چې حدیث چرته بیا بل سره ګوره مخه چې اجماع د امت سي بیا اوس بیا قیاس ترازه فسألون نمبر او ابو حنیفه هم دغه صح الحديث ومذهبي ما جاء رسول الله بالراس والعين ما جاء للصحابه تخير ابو حنیفه شافعي مالک احمد سلف ټول طریقه قائل دي د قران او حدیث په مقابل کې د زید عامه خبره قابل اعتبار ده هر څوک شي قائلا من كان عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود امام مالک رحمهم الله وغيره وايي دا هیچا خبر تبغض نکده ما منا من احد الا ويؤخذ من قوله او يتركه الا صاحب هذا القبر پیغمبر خدا نه ما سوا هیچا دا عبد الله بن خبر پیاد یو سړی په د حج موسم کې عمره کې دی شو او موږ د پیغمبر خدا په ماهیت کې کوله نو بیا کار ودی خلک بندول موږ د پیغمبر په ماهیت کې کوله بیا وته سره آشنا و دي سره خو نه تبغى پیغمبر خدا باندې کړه ما لپاره اقول رسول الله يتبارك امرا تس خبره زيو سه متماده بس دا کتاب راوړې دوه په دې کې دوه کیسې دي چې دا خو استبان بل څه راوړل دي او د امام شافعي او د امام ابو حنیفه قول شرح العقيده الطحاويه لا يلقي جسم التنيور د ابو حنیفه قول وقد حكى الطحاوي حكاية عن ابي حنيفة محمد بن زيد لما روى الحديث اي الاسلام ذبه اسلام قال الايمان ثم يزيد وزيدا فسكت ابو حنيفة شفشو مناظرة نكري فقال باسر الا تجيب يا ابا حنيفة ايس جوابكم يحدثني بهذا رسول الله غير پیغمبر خدا نه خبره کنه زه ویل شم کله بل ځای خبره ما بات کړو اوس د پیغمبر خدا مقابله کول شم 258 سپوشوي نو دا ابو حنیفه خبر دی ورسته بیا راشه دا په ایمان اسلام باندې دا د شافعي خبره کوم 301 وطريق اهل السنه السنه ولا طريق الله يعدل بين الصحيح ده صحيح اسلام خلاف لك ولا يعارض المعقول عقليات باندې پیش کې عقل ولا قول فلان كما أشار إليه الشيخ طحاوي وكما قال البخاري سمعت الحميدي يقول كنا عند الشافعي هذا سنة مسلم وصلي فقال قضاء يا سنة في غمر فلان سبيسرا كده وكذا الشافعي ما تقول أنت تفك سيجي يغمر فبكري كان تفك سيجي فقال سبحان الله تراني في كنيسة فقرجك ناسم تراني في كنيسة فقرجك تراني في بيئة يهوديان فقرجك تراني على وسط زنا فقال شوالي أقول لك قضاء رسول الله وأنت تقول ما تقول أنت ونظائر ذلك في كلام السلف كثير ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يقول بشر فخبر أقول شوالي تابك يا دوا البطاء حديثك بيوان صحيح الأخبار وسقيمها كبصوت خير نوري ما
چې دامي د دوی چې دا یاد و اما تاسو زما ته ما تم دا خبر په خاني زموږ په وطن کې دا مسله ده چې فقه یو سوی حدیث بل سوی ته بسالي فقه ومني او خدای په کې دا فقيه د پیغمبر په خبره ډېر خپويږي نو ته سم نه پويږي مې دا خبره وټیک نه په خبري زمانہ او حدیث ورته کنده دا و غريب عاصته چې ورته کنده دویم نمبر د حدیث د قران مقابله ترجیح بدل حدیث روایت پیغمبر په قران کې خپويږي مې دالم کې کولی دي خدا حدیث دی کنه زمونږ کتابونو کې شریف اکبر شریف وګړه شریف دا دغه شر نخرو د غلط حدیث نه خلال اول د قران خلاف شریف دغه چې ګونه شریف اکبر دغه شر نخبه بیا علمي اصول کې شاشي وګور د قران خلاف دی ټیک نه دویم نمبر چې بدی باندې پوښتنه عقل صریح خلاف دین التملا د حواس نیمو خلاف خبره ده څنګه ومنم دا خلک دا ټول نو دا ځکه نو دا بتوي دو درشم صفحه د مسائله والا دا نصوص اباد بصري دا پات سميوي له خلاص پوښتنه کنه پوهه نصوص اباد بصري عقل پیغمبر او پیغمبر ما تصل پیغمبر زين الله ما يتوه ته مستغفر خبره ده زبوس یو خبر وکم چا تاسو نشئ کولی دا معلومه شي چې الله علیه معجزه ورکړه چې معجزه چا کار دی نو چې معجزه ورکړه شو نو څه شو عقل ما ته وی ما ته وی تا ته وی چې دا کار کړه د دغ کار وینو الله به فردا کارو دا دغ خلاف دا شر قائد کې لپاره مقاصد ګور حاشیه یو سره راشي د بادشاہ او زنا ناظر کې موږ ته ناظر وکیل او زه ګورم تاسو اوی سره بادشاہ چې راشي د چې ورشي بادشاہ ته پورته شي نو بادشاہ ته پورته کیږي ماته پورته کیږي نو دا څه چې پورته معلومه دي دا بادشاہ خاص دی نو کار په بادشاہ دغه شانتي د معجزات او کرامات دي دا بادشاہ کار دی دا الله کار دی الله دا قدر منزلت کار کوي دا زما خاص دی نو د دې وجنه پس دا عقل وي دا قران دا الله کتاب دی ولدي فصاحت ته ګوره بلاغت ته ګوره فرق ته ګوره کدا یو عالم سره دې بوله کې پیشي تاریخ ته ګوره آینده خبر ته ګوره دا متعقل نو چې عقل ویل شو پس تاسو خبره کوه ټیک دی دا دې ټیک وي دا دې ټیک وي دا دې ټیک وي دا ټیک وي نه ته یو عقل نه منو نو چې عقل نه مانی جو نقل هم منا لکه چې خبره واقعه ده نو بنیاد دی نه اوس په هغه څنګه کې سپوږ شي کنه الله شته ولشته ځای قران کې نو قران کې هغه تیم وي ولشته وای دا اسمان ته ګوره افلا ينظر الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والجبال كيف نصبت والارض كيف سطحت عقل دا کوټه په خپل نه باندې دا دوه غوړي څنګه وشو عقل ودي مدل دا الله اشتواله د پیغمبر صداقت اوس نقل ته عقل نه منو بیا یو خبرو کا د علي سی قول پیش کا علي سی بوای لو کان الدين بالرای لکان باطل خب اولا من هذا ک دین په عقل وي دا موزه سره مسکه لاندې به کولندې باندې څنګه کوي ګندګي ته غلا کوي نه عقل نه نه په خبره پوهیږي نو اسی خبرې کې دین پرای موقوف نه دی مطلب دا نه دی چې عقل نه دخل نشي هغه خبره چې هر خبري وجب عقل معلومه سار برکات پر دی نه ویلې عقل معلومه پیغمبر نو پکې اول کو عقل بنیاد کې خو اوس د هر خبرې پر علت عقل کې د لازمه تعبد دي امانه لک شانتي په خبره ځان پوه کوي او د ابال انسان خبره ځان نه پوه کوي نشي نه پوهیږي خپل ټول کتابونه وران کی وایدا کتاب شاشي غلط ته اصول غلط ته نووا غلط ته حسامي غلط دا شنخبه غلط دا او بیا په کوي بنا د سنت کې بي ابراهيم خمر کتاب غلط ته نو څه شي ټیک پاتې ځه دا خلک یو خبره جوړي او وراني خبره مکوې چې څه اتقول الله ما تعلمون جوړو په الله چې پوهیږي نو
قل ورته امر ربي بالقسط زما رب وینا په انصاف کړی دا یې نیک وینا څه دي دا انصاف قسط لکی غیر العدل والوصف نزیاته او نکمه نزیاته او نکمه ابن عباس سو کوئی لا اله الا الله سو کوئی توحید سو کوئی عدل امور دي او زما وینا رب زما کړی بالقسط واقیموا او دایي چې برابر کوي مخونه خپل چې عبادت کوي خپل مخونه برابر کوي یعنی الله تابعداري کوي عند كل مسجد سوق پار جمعات کې سوق د هر سجدي مسجد سجدي ته ویل شي وقت سجدي ظرف زمانه کا ظرف مکان عند كل مسجد په هر جمعات کې یا عند كل مسجد په هر سجده کې اي وقت كل سجود قال جبای یا مکانه په مسجد زمان یا مکان شو او باج وی چې نه په مانځ کې قبله ته مخ کوي باج وی چې نه چې کله مونږ راځي د وخت مغربي چې مونږ راغی بس مونږ کوي ولا تؤخرها حدیث ده جابر بن عبد الله بخاری وغيرها فضلنا على پتی شو ممنی ب50 پپینزو وجعلت الارض مسجد نطور طول ازمک زمان جماعت تے اور طول ازمک زمان پارتور دے تیمونها اکتے قیام وعند كل مسجد الله پارد عطب تے نقول امر بالقسط زمان رب ویناک بالقسط واقیمو داغی امرنا قسط چکم دے اگر چه مستر دے خداغین لی تقسطو روت زمان رب ویناک لی پنسا بھی لی تقسطو بیا واقیمو عطب شو دا امر فا امر ودعوه بلے اللہ مخلصینا خالص کون کہ اللہ الدین تابداری یا عاجزی دعا کما بدأکم تعودون سنگا چه اللہ تاسو اول پیدا کریم دقا صفا معاد شئی نظارہ پارے بات کوئی خاور نپیدا ہے خاور لبضائی فریقا حدا وفریقا حق علیہ الصلالہ یو فریقی اللہ لک یو فریقی مصابر شرک مرحی داولو انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء دی گردور شیطانان دوستان سوا دا اللہ نا تولهم بالطاعة فی امارو بهم اس بل خبر کئی تقدیر سڑے نہ مجبور کئی علم سڑے نہ مجبور کئی داول گمراهان دي انهم اتخذوا شرک اتخاذ علت شو مخکې اوس خبر ما کړی بیا وره تقدیر مطابق د علم دی تقدیر مطابق د علم او علم مطابق د چا دی د معلوماتو دی معلومات ما اوتای او زمونږه طاقتونه دي نو په خپل اراده باندې اگر دا معلومات ورستي دي خدا معلومات چې کوم دي د الله په علم کې مخکې دي ودل تم تقتلكي دليل أن علم الله تعالى لا تنفي ظلم بينهم الظلم باختيارهم وتولم الشياطين دي دا شيطان دي ولدي من بدي وجه طريقا حقا وبياوي أن علم الله لا يؤثر في المعلوم جبريوي أن لا علم لري أو مجبور كله وين ويحسبون بقل أنه دار منذ يا بني آدم وضع آدم نسلا خوذوا لكم واخلي اخبل جامعي عند كل مسجد الجماعات من كما انزل بينهم كالطواف وإنهم أدل طوي كان أناس من العرابي يتوبون البيت عراة حتى إن المطر تتوب البيت وأولانا فتعلق على سفلها سورا سموزي بيغستو بدري يدي لك سيد دخلوا بدي لما كان ده محبات تبرا أقول اليوم يبدو بعضه كله وما بدا منه فلا أهله سوكو استجامي توالا كمطلق جامين أمر ده وجوب شو خیسته شي استحباب شو دواره پکې دي خیسته جامي وکولو خوري واشربوا سقي خوري مما طاب لكم واشربوا مما طابكم وای جاهد ولا بده طعام نه خو مگر قوت وای بینه خو د حج په دوران کې د حج وخت ته مسلمان نه لري حق الله نه خوري او سقي خچي نه سقي خډوري خوري پولای نه خوري ولا تسرفوا دا حد نزیاته مکر بتحریم الحلال چې حلال تا حرام وای کما هو المناسب خبره پوښتنه نو دا دلته لکشن تفصیل ابن کثیر کې ګوري کروح المانی کې ګوري اکتل تا دغه ګوري قرطبی ګوري نو قرطبی کې 196 97 98 پر تفصیل جلدی 7 کې
تدیر خسته دی او دلته په سور روایت پیش کوم اخرج ابو نعیم عمر فاروق نا ایاکم البطنه ځان ساتي د ډکه خېټه من الطعام فإنها مصل جسد خرابي فلا نعاشي مورد السقم بیماری پیدا کوي مقصد الصلاة مانزل سلام العسكري دي خير لك شيء مانزل طاقت مسلش دي بسم الله برستكم وعليكم بالقصد بهم على الربيث فإنه أصلح للجسد وأبعد من الصلاة والله بدقى الحب السمين يوغت عالم لي خصور ربي ده الله خوخني وإن الرجل لا يهلك حتى يوصل شهوته على دينه سلام نتباكي حتى خواهشات مخيكي فدين إسراف لحد زيادة بل رواية ابن ماجه والبهيخي قال رسول الله اسراف باده چې خوري چې څه شوقي بل رواية عائشة ما اسنن دوزلی خورا عائشة دوسر نشتر پار شغلی مگر پر خیره کی وعندي دا اختلاف راځي دا اختلاف الاشخاص او بعيدا چې د حد زیاتې وکړي باید داغین خلق بی الگ گلابو بو کے پھل بوڑے پہرا کو یا دمشو کی دا ہم سے دعوت نہیں سوا دا خواہش نہ غلط دی دان کی اسراف پجاموں کے مرضی ابن عباس نے حوالہ ورکو دلتا ابن کثیر گمشت دے 210 کل ما شیطا والبس ما شیطا خواہ چیز دے ارادہ بھی اغندا ما اخت حصلتانی اسراف وخیلا دا حد نزیاتے وکو محرمات او تکبر وهو البخاری تعلیقا اب جاوی سالبی چې انسان له پکار دی چې اقا شیخوري شوق ته کې دي شي او هم دي شوق کې دي شي ځکه چې دا انسان عادت چې سوي هغه بل پرې دی بیا بل واقع تلوي ثاني علي بن حسين واقع تلوي تاسو په کتاب کې د علم ته سلشتي او علم په دوه مری یو اديان یو ابدان دي هغه الله جمع کړی دي کلو وشربو ولا تزربو دوه شي کنه خریص کوي نصراني رسول نشتي ما یتګره مونږه په لګ لپس کې سړي المالته بیت الله خېټه د مرزونو کور والحمية رأس كل دواء طريز هر علاج ده هر مرض دارو وقت كل بدن ما عودته بدن لو ورکوش بسر درد کری اگر استاذ په کتاب استاذ پیغمبر د جامع استفار طب نه پخو دي دا کوم حدیث نقل کو دا د حارث نقل د خبره د پیغمبر خدا نه احیاء ذلك والقران پدغه خیته خوراک د مرضونو علاج مرضونو سل دی او بغیر کول دا دارو دي او دکا هر جسد نه چې څور کې دا حدیث دی علاقی د امام مندل نکړي بل حدیث پیش کړي من جوزی مرفوعات دا خیته د بدن حوض دی او رګونه وته وارد دي چې معده صحیح او لوخ صحیح دي چې فساد د معده راشي او وتعقب الدار قطني ما تم دی معلوم د پیغمبر خدا د عبد الملك بن سعيد کلام دی د منصور د محمدي خلال عائشه د نشه پیغمبر په دی معنی او بیمار وا یا شي الاذن دواء المعده طریق ګره د معده دارو دي او معده چې کوم دا بیت الازواج مرزونه کور دي او البدن معتاد ولم ارى من تعقبه لیکن داغین پس بیا وضاحت کی اللہ دوست نے گنی دا حد زیادہ کون کی وقد جمعت هذه الآيات بیا تراغون کسو کما قیل اصول الاحکامی خورا سکا والاباحة والنهي والخبر جمله خبر انه لا يكون مستمسك جمله لا خبر شو او نهي لا تذبوا شو او امر كل واشربوا شو نو پکشته زنګ په وطن کې د مولا سیب جامع یو شانتي وي د پیر سیب جامع بل شانتي وي د خان سیب بل شانتي خانان به ګوره ساغون دي خد ریخه جامع دي واغون دي په ګوتو کې د خسر استعمالي دته به ګوره غږ کې کزما پر دې ضرور مولي سره ګوره سره ګوته استعمال کړل نو دې مکلف نه مکلف نه دي دته سره باندې نه دي دته ریخه باندې نه دي نو خان دي کنه خان دوباره غیر دي کنه او مولا سے بغیر سپی جامعه غوندي دا غیر خیر د مولیان لپاره مولیان خیر غوندي مولیان خیر غوندي دا تسوي نو د شیخ سعدی ذکر کنه حاجت د کلاهه تتری ترکی داشت نستو درویش صفت باشو کلاهه تتری دار دل قد بچی کارا دو تسبیح مرقا خدراج عمل هاي نکوهی د بریدا ناکار عمل پیدا دا زو ملاسب پیغمبر خدا بخری اغسطه پیغمبر خدا بوری اغسطه پیغمبر خدا ببرگ جانی اغسطه دا اختار قولت حابیره چاکو گفرین دی نی پیغمبر دی مطالعه کرده بس دی جای دا مولا لکوار پلانکه جامی دی پردر مولا جامی دی دل تپکی نقل کری وحد امام حسین چه شهید شکنو دا غد خس کپڑے کوٹو جبتو خس
امام ذی العابدین اغسطه و جامع پا 50 اشرفی پدې پوښي کله چې به ورشه خیرات وکړه په دې کې بعد چې قل من حرم ابن عباس لګه حضرت علی د خوارج مقابله لا خسته جامع وستي ځان خوشبو کو په خسته سولې سور سره وت ايت عبد الله ابن عباس انت خير الناس نو چې راځي ظالمانو په جامع کې راځي او آیات مستو بیا وای طاووس آیات مستو وی الله دې خمو غوندي دی باز غوندي خبر پوش والحق ان كل ما لم يقم دليل الله المتي حق لا سيدا كم شي په حرمت دلیل نوي داخل فيها زينه لا توقف استعماله ما لم يكن فيها انه مخيل تكبر نقل شي په عمر ولوته صادر پسته زرش تذرو کو قیمت دی ابو حنیفه په صادر پسراو قیمت 300 روپے او اینای کول مرګ تم دقه شي خي غوندي ښا پوښوي خي جامع غوندي کله چې اشبه ور ګوري نو وسایل د ابو حنیفه خالد سمتی تا چې لاشي ګوره د کټ سر ته باندې کېنی ښا او د کټ ویختم مکینا دومره سپکاهم ایمانس کې کېنا اعلی ما غوندا ادنا ما غوندا جامع چلی ذکر خلق څنګه دي اقوى شانته غوندا وكان ابو حنیفه وقال محمد قیمتي جامع يلبس الثياب النفيسه واذا ما خذ دي او زما وینځ دي ځان تخستکوما چې بل تنګوري کله ينظرنا الى غيري او تصریح فقهاو چې مستحب التجمل خره الله فرمایي اذا عمل عبد احب يرى اثر نعمتي په دې خوشالي چې زما د نعمت اثر په قائم شي چا وایي ته چې حضرت عمر با او چت کمیس نه وستای کې بټوټي وي هغه کې حکمت وو چې عمال په مارا پاتې چې ګز اعلی جامعونه بیا بیا اعلی غوندي بیا بلوغراګان وډاکي کوي کنه ورما لا يكون مان په المسلمين نعم زړی جامع داغي پدې کړي علماء نو بس دا ټیک بس چې کم شی جائز وي د امیر لپاره ادمي لپاره کله امیر لپاره د امیر لپاره دا بحثونه د مکلف دی او د مکلف دی د وړي جامع دغه اغون دی با د خاص باندې مې اغون دی با نو چې سجایز یو د لپاره جایز د بل لپاره دا تفصيلات پکې چې د امیر لپاره دا او د خان لپاره دا او د غریب لپاره دا او د خپل طاقت لپاره دا طاقت دې علامه کوم ده قرضی کې غلاګانی کې دا کی مګه خپل ځان ته ګوره کنه بار تقدیر یا درې دا په کې ځان مسلې دي خلقو کړی ښا او امیانو کې بلکې په مولیانو کې مشهور دي چې مولا صاحب خې جامع بناهم دي ښا دې بل خانام جامع نه وندي دا غریب سره یو مثلا ابو لا دې بس بیا وندي ولې كل ما شئت بغيت يعني كل ما شئت والبس ما شئت ما اختار او رسل بتقول كل من حرم زينة الله شابا دي كلمات يوقع سيسوب دي من كم ولاسب دي كم پیر سيب دي من حرم زينة الله فلا وقع كم سوب دي بس دا پکې د امیانو خبره توخري خزان په وکاو په قران او حديث باندې ښا د ځان نه مسلې مرو باسي د مولا سي د برداشت بندي او د امید پر آزاد دي د پکې چا ویلي که بندي او د ډور په باندې آزاد ور باندې قل ورته من حرم ولماذا من تعين حد کو بیا غسل حرم دين الله چې باندې کړی دین الله من الثياب وكل ما تجمع به الذي يخرج العباد يصير لر بندگان پیدا لپاره لنفعه من النبات كالقطن والكفان والحيوان طول يا ابو چې کوم شي باندې بلا صغري خواتيم وغيرها والطيبات من القفات خوراكونه مستلزات محللات الک دا چیلی گوخه مخورا واز ده مخورا پی مسکا لا تتشاولی وصل بالآیتی چه اصل فا مطاعم ولابسو کسره ونواتي مراد الاباح طول دا خوراک الشاب دا جامعی دا طول حلال نقل مین خبر وقاتی قل واهی الذین آمنو دا دفار دا ایمان دار دی سر کفار اللہ اغابهم استعمالی اسلم دی او بیا پی الحیات دنیا پر دنیا کی هي لهم بالأصالة أصل وفائداتي فالنوازين كرامتهم الله والكفر إن شاء لكم فبها بالطبع بلا إشكال مدارك من يقول استو يا الله يو پیغمبر وینا کوي دا د ایران دا کافران دی ولي پریخوي دا کافران الله ورتوای دا دی ایماندار د پر باغونه جوړي ولا جوړي لاري ولا جوړي زکه پریخو دي یو لاري جوړي یو سرکونه جوړي او خالتن یوم القیامت په داسې حالت کې چې فقط د دې په قیامت کې आवाज دي بل څه سره بخ نشته د قسم واځي قوتونه د پاره د قوم چې نه پوری
قلت هو انما حرم ربي چې کوم بندي غمري انما حرم ربي فواحش قبیح فحوش ګندته وي چې د ګندګۍ کې په دې ګناګارۍ کې اوچت وي متزايدين قبح من المعاصي او بیا خاص کړي الفروج ما درنها ما بطن چې کوم پډاګ دي او پډاګ بدفعلی پټ بدفعلی فحوش والاسم گناهون مطلقا والبغي الظلم بغير الحق فلا حق لا بيحسب الى قيد احترازي نه حال موکل دي وان تدركوا الشرك ده الله تعالى ما لم ينزل به سلطانا چې الله پاغي دلیل لري کړي وان تقولوا دائما کوي جو کوي په الله باندې ما هغه حدیثونه هغه آیاتونه لا تعلمون خبر نه ځان حدیثونه مجرد لا خبر مجرد وای چې الله نه یې دا حدیث دی او دا قران دی نو ځان خبرې مکوي الله په صفاتو کې ولكل امه اجل اوس دا خبره چې سره کوم زمانه پوری د هر چا لپاره اجل دی د هر امت لپاره چې تباشي لګي د پاره نیټه پیدا جالن کچراشي نیټه لري خلکو لا يستقيم ساعتا نشي وسو کړي او ساعت ولا استقدم